السلام علیکم ناظرین. نن زه ستاسو په خدمت کې د واقعه کربلا حقیقت وړاندې کوم چې دا واقعه کربلا څنګه شو ده او حسین رضی الله تعالی عنه کومو کسانو شهید کړی دی او د نبی صلی الله علیه وسلم آل بیت څوک دي او آل بیت څه ته وایي. نو په دې باندې به زه ستاسو ته ښه په تفصیل سره دا واقعه بیان کم چې واقعه کربلا دا څنګه وشوه. دا واقعه کربلا د چا په سازش باندې وشوه او د دې مین سازشیان څوک وو. نو راځئ شروع کوو چې د واقعه کربلا حقیقت معلوم شي، ځکه چې په دې مسلمانانو کې هغه قصې مشهورې شو دي کومو چې ایرانیانو جوړې کړلي او فارسیانو جوړې کړلي او شیعګانو جوړې کړلي او دا ټول خلک په هغو منګړتو قصو پسې روان دی. نو ځکه ما دا د وخت ضرورت وګڼو چې دا واقعه کربلا حقیقت ښکاره شي د عوامو ته، نو بیا به دا خلک دا منګړت کارونه نه کوي. نو واقعه کربلا دا 60 هجری کې تقریبا شو ده. د دې نه مخکې یو یهودي عالم عبدالله بن سبا په نوم باندې چې دې سړي سازشونه شروع کړه او دا قصد یې کړی او ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم دغه 3 قبیلې وې په مدینه کې یا 4 وې، هغه یې ایستلو د مدینې نه. دا یهود چې دي دا خبره نه یېری او ډېر په ضلالت سره ایستلو. نو ځکه د یهودو دا فیصله کړو چې د نبي صلی الله علیه وسلم موږ څنګه د دې مدینې نه ایستل یو، نو ځکه به د دې خاندان موږ ختمو. نو هغوی په دې فیصله باندې عمل وکړو او سوچونه شروع کړه، سازشونه شروع کړه او ډېر کسان کېناسته. دا د یو کس مسله نه وه، هغې سوچ او فکر وکړو چې د ټولو نه مخکې په دې مسلمانانو کې اختلافات پیدا کول پکار دي. چې دا اختلافات په دې مسلمانانو کې پیدا شي، د هغې نه بعد او دا په خپل منځ کې وجنګو، نو دا به موږ ته دا خبره اسانه شي. نو په دې واقعه کربلا باندې خو ډېرو علماو خبرې کړلي او چا په یو طرف بیان کړله، خو مشهوره خبر ده چې شیعګانو دا کومه واقعه ده امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید کو، بیا یې د هغې کوم چې کور والا و د هغې بېعزتي وکړه او د هغې سر یې په نیزه کې یزید له ویوړو، دا یې وکړه او هغه یې وکړه. دا مشهوره قصه ده. په دې باندې یو مفتي صاحب بحث کړی او قصه یې کړله، ښه په تفصیل باندې واقعه بیان کړله. نو راځئ چې دا واقعه د مفتي صاحب نه واورو. عزیزانو، قرآن کریم کی سورہ مائدہ کے اللہ فرمائی وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ
اللہ جل جلالہ فرمائی چی یقیناً بیا بموندی تولی دنیا خلقنا زیاد د دشمنے کو ان کی مسلمانانو سرا یہودیان. اللہ جل جلالہ فرمائی چی یہود د مسلمانانو سرا ډیر زیاد بغض او ډیر زیاد حسد لري، ډیر لوی دشمنی دا. اللہ جل جلالہ فرمائی لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود، یقیناً ساری دنیا سے زیادہ دشمنی کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ یہود ہیں. یہودیان د اسلام اور د مسلمانانوں خلاف ہمیشہ برسر میدان برسر پیکار دی. کلچی یہود و مسلمانانو سر دشمنی پیدا شوا اور ہر میدان کی یہود و شکست خوڑ. دا عربو پا میدان کی بنو نذیر جلاوطن شول، خیبر کے ہم یہود تا شکست ملاوش. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پلاس دا غلاس کے جنڈوا خیبر تینا فتح کو یہودیانو تا شکست ملاوش. یہودو پا خپل ما بین کی یو مشورہ اکڑا، وی وچ ہر سچی مسلمانانو سرس طریقے باندے دا سے سازش پکار دے چی دا مسلمانانو اتفاق و اتحاد دڑی وڑی شی، خوری وری زری وری شی، اور مسلمانانو دا فتوحاتو سلسلہ بند شی، مسلمانانو دا قوت تباہ و برباد شی. نو دا یمن یو علمی قرآنے یو لو یہودی چاگا دا تورات و دا انجیل ماہر عالمو، دا غنوم عبداللہ ابن سبا یہودیو. آغا یہود را غوان کرل نو ٹولو تے دا مشورہ ورکڑا کچر تاسو دا غواڑے چی مسلمانانو دا طاقت تباہ و برباد شی، مسلمانان منتشر شی، نو پکار دادے چی دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا سپاہیان سوچی دا دین لی دن کی دی چاچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے قرآن نازلی دو او حقا زمانے پخپل استرگو باندی لی دلی دا او دا غد اسلام چشمدید گواہان دی. نو حقو سپایانو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے بدنام ولگوئی او دا غوی پا مابین کی نسلی خاندانی تعصب پہلاو کئی او دا غوی پا مابین کے اتفاق و اتحاد ختم کئی. دا سے شیطانت و دا سے تعصب دا سے دا غوی پا مابین کے سازش راولی چا غوی خاندانی تعصباتو کی راشی او آغوی اتفاق و اتحاد ریزا ریزا شی منتشر شی، نو بیا با مسلمانان دو یہود الارنے والے نشی. آغوی دا خبرہ چکل دا عبداللہ ابن سبا یہودی نواور دا آغوی سازش شروع کو. دا یہودی مشر شو شیخین و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا غوی پا وقت کی دوی سازشون تریو حد پوری ناکامو، کامیابی دے نشو. بالآخر دی عبداللہ بن سبا یہودی دا مشورہ ورکڑا چی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا زیرک انسان دا ویخ سپاہی دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غدی شہید کڑیشی چی دے ترسو پورے دا مخ نگڑے دلے نی نومر پورے زمن سازش نہ کامیابی گی. بالآخر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تیار کو آغت مجوسی لاڑو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا سہر پا منزبان دے والاڑو او دور باندے قاتلانہ حملہ اکڑاو آغای شہید کو. کلچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید شو نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ راغلام آغا یو نرم انسانو آغا یو دیر نرم سڑے ہو. نو دا آغا دا نرمے نام عبداللہ ابن سبا یہودی و سرد نور ملگرو دا حق نرمے نے فیدہ واغستام راغ منافقانت اور باندے اسلام قبول کو اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ تراغے ورتوی چھے اے امیر المومنین ما اسلام راوڑے اور مالے وحد پا حکومت کے راکام. نو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ
د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپاهی وو. هغه ته پته وا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دخلین اوریدلیو چې کم سړی په خپل خپل باندې عہد غواړي هغه مخلص نه اکثر نو هغه د خیال ټکراو کو او هدايه ورلا ور نکړه. نو پدې باندې عبد الله ابن سبا يهودي لډي رضیات غصه ورغلا او هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره ډېر بغض او حسد شروع کو. بالاخر حب علی پار کی خپل ځان مشهور کو چې زه حب علی کی مبتلا ام زما حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ سره ډېر مینه او د حضرت علی محبت طرف ته خلق له دعوت ورک او د شیعاګانو بنیاد کې خود چاغه ته تاریخ کی شیعان علی وای. نو د حب علی په اړ کې جنټان خوار کړل هر یو ځای کې خپل جنټان پیدا کړل او خطونه به لیکل یو بل طرف ته به لګل او خلق به د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ نام بدزن کول. بالاخر د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ طرفنا خطونه ولیکل دو کوفه باسرا انسانانو سړوتا لویو لویو اشخاص ته خطونه ولیکل او پکې لیکلی و چې دا خط د حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ طرف نه دی. نو کله خطونه چې ولیکل هغه خطونو کې لیکلی و چې خلق متحد شي د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ د خلافت او د بادشاہي تخت الټاو کوي او اس طرف ور باندې علی واچولم. سو کالو نباد دا سازشونه به کول. بالاخره خلق را جمع کړل مدینه منوره ته. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ خلاف پخپل مصر تلاړ او هغه کې دا چرچا شروع کړه چې د مصر گورنر ظالم دی اقربا پرور دی. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ لور شي او مطالبه نو کې چې موږ لدی بل گورنر مقرر کی. بیا د ور سره شو یو وفد حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ تراوست. هغه خلکو وی چې ستا زمنګ مصر والا گورنر هغه ډېر ظالم او اقربا پرور دی زمنګ د پاره حضرت عثمان بل یو گورنر مقرر کا. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ وی چې کچر استاسو خوخ نه دی نو زب تاسو ته محمد ابن ابي بکر گورنر مقرر کما. بالاخره دا فیصله وکړه چې حضرت محمد بن ابو بکر گورنر مقرر کو او د مصر گورنر ته ولیکل په خط کې اذا جاءك هذا فقبله اذا جاءك هذا فقبله کله چې تعالی دا درشینو قبول یې کام. دای په خط کې ورته ولیکل او مهر یې ولګولم. کله چې خلک حج طرف تلاړل نو دوی بیا لار کې روانو. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ خلق حج لاړل هغه یوازې پاتې شو. دوی محاصره ک 84 ساله عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ دوی څنګه شهید ک. داغه د شهیدولو طریقه عجیبه ده. عثمان ذوالنورین چې کله ولیکل اذا جاءك هذا فقبله کله چې دا درشینو بیا دا قبول کام. نو حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ وفد روان ک. ویلېګ دا عبد الله ابن سبا يهودي ور سره اخت دا حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ یو خاص غلام لاس کېو چې کله سلار کې مزلو کو لار کې اوځي کې ورته عبد الله ابن سبا وی چې اے غلاما غالبا حمران نو میو ورته وی چې دا خط لګ د امیر المؤمنین راکا چې زیخ کول کمام. هغه ولا خط ورک نو د چې کله کولاو کو پټرا پټ شو یو بل طرف ته به منډه واهله. آخری هغه فقبلو په ځای باندې د باندې نقطه ورانه کړم برابر برای دو نقطې واچولې. نو اذا جاءك هذا فقبله په ځای باندې چې کله باندې ټکه وران کی بر دو ټکی واچې نو فقتله تراغه. نو داغه معنی دا جوړه شو چې دا کله درشي نو دا قتل کام. بیا خط قاصد لورک لار کې روان دي. بیا چې کله لغونه مزل وشو د ملګرو ته وایي چې تاسو ته پته ده دا خط کې څه لیکلي. هغه ورته وی چې نامنګ له خو پته نشته. وی دا خط ته نه راوالي چې کله خط راواغست نو هغه کې خود شریر نفقبله په ځای باندې ټکی وران کړیو تا ته دوه ټکی چولیو.
یو ګورا لیکلی دی ورته چې کله دا درشینو قتل کا. نو محمد ابن ابي بکر هم ډیر زیات بدزن شو، انور کسانو ډیر زیات بدزن شو. د حق ځای نه د مشوره ورکړه چې ځای واپس ورزو. نو دا داسې وختو چې خلق ټول مکه مکرمه ته حج د پاره تلیو، مدینه منوره خلیوا خلق حج لتلیو. دوی حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ باندې ورغلل، څ خلق مخکرا لګلیو. دا وفد هم واپس راغې عثمان ته وی چې تا موږ سره دوکه کړی دا، لویا خدا دې موږ سره کړی دا، تا څنګه لیکلیو چې اذا جاءك هذا فقتله. بالاخر حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ 84 ساله بوډا سړی داغه د کور په دیوالونو باندې ورواوختل. اول خو سلويخ ورځې محاصره کړو او به دانه ور باندې بند کړی وی. 40 دن پورې حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ تګه وګیو او داغه کوی چې هغه د مسلمانانو د پاره په خپلو پیسو باندې اغسته او هغه به هم ولا نور کولی. 40 دن بعد دیوالونو باندې وروا وختلو حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ شهید کو. بیا د یری د وجنا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره لخر کې ور سره شول، ځکه چې عثمان نرستو حضرت علی خلیفہ شه. نو دوی د حب علی لوباده خاصه مغړاو کړي وا. نو د ځان د بچاولو خاطر د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره ور سره شو. بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په فوج کې شرارتونه شروع کړل. بالاخر د دغه ظالمانو د لاسام جنگ جمل او جنگ صفین په وجود کې راغلل او داسې طریقې سره صحابه کرام بدنام کړل. زکه چې دی جنگونو او دی سازشونو بنیاد د هغه داو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام بدنام کړي. بالاخر چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د اسلام د خاطره او د فتوحات او خاطره حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ سره صلح وکړه. نو چې کله صلح وکړه د دوی سازشونه خو ناکام شو. نو بیا په خپل مابین کې مشوره وکړه، وی چې کتر سو پوری دنیا کې حضرت علی او حضرت معاویه او حضرت عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهم ژوندۍ، نو تر هغه وخت پورې زمنګ تاسو سازشونه کامیابېدلې نشي. بیا درې کسان عبدالرحمن بن ملجم او برک بن عبد الله تمیمی، عمرو ابن بکر تمیمی، دا درې واړه په دې درې واړو کسانو پسې وېستل چې دا درې واړه دي شهیدان کړي شي. بالاخره هغه دو کسان ناکام شو، لیکن عبدالرحمن بن ملجم ظالم د کوفی جامع مسجد نه بار حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید کو. زکه چې هغه فاتح د خیبر وو، خیبر کې يهودو له شکست حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پلاس باندې ور کړي شوی وو. نو د دوی هغه زړه دشمنی و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شهید کو. بیا نمبروار اہل بیت شہید کړل. بیا د هغه د بعد نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه بعد حسن د هغه قائم مقام جوړ شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شو شهید شو، نو هغه خپل زوی حضرت حسن قائم مقام جوړ کو. او دا واقعا چې حضرت علی خپل زوی حسن قائم مقام جوړ کړو، دا د شیعه معتبر کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد 1 صفحہ نمبر 53 کی لکلی دا لکلی ان علیا اوصى بها الیہ وافاض رداها علیہ فهو علیہ السلام مسألة اجماع وقد سلم المدعى امامته عن النزاع. وہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وصیتوں کو د خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باندې هغه پټکه او هغه صادر واچولو. وہی د حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چې کم مسله د خلافت تا نو هغه اجماعي وګرځیدا او د خلاف نه خلاص شو. بہرحال کله چې حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ شو، د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په اشاره او په وصیت کم خلک چې معاویه رضی اللہ تعالی عنہ باندې نکتهچینی کوي چې د خپل زوی یزید ولی عہد وګرځاو، نو هغوی به د دې څه جواب کوي چې حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن ولی عہد گرزولیو. حوالہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد 1 صفحہ 53. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چکلا خلیفہ شو نو د فتوحات د پارا او د اسلام اتفاق و اتحاد د پارا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سره د صلح اراده وکړه. کله چې د صلح اراده وکړه نو عبد الله ابن سبا يهودي او سره د نورو يهوديانو ډیر زیات ناراض شول. د شیعاګانو کتاب مناقب آل ابي طالب جلد 4 صفحہ نمبر 33 کی اغوی لکلی فقالوا والله يريد ان يصالح معاوية ويسلم الامر اليه. فقالوا دوی چې والله زمن دی په خدای باندې قسم يريد ان يصالح معاوية دا حسن اراده لري چې صلح وکي معاویه سره ويسلم الامر اليه او خلافت غلور کی. وی کفر والله الرجل وی کفر کئی کفر کو د خدای په قسم باندې د خسړی کما کفر ابوه لک څنګه کفر چې د پلار کړو. ولید دوی يهوديانو معاویه رضی الله تعالی عنہ سره نه لګیدا او حضرت علی سے به هم دشمنانو. نو دوی وی چې پلار کفر کړو چې معاویه سره سمجھوتا کړو دیم کفر کئی. نو فانتهبوا فستاته نو حمله وکړه د سیدنا حسن په خیمه باندې حتى اخذوا مصلاه من تحته ونزع مطرفه عبد الرحمن بن جعال وطعنه جراح ابن سنان في فخذه. وی په حمله ور باندې وکړه داغه په خیمه باندې ورغل او مصلی داغه د لاندې نه راوېستام صدر د مټ نه لري ک عبد الرحمن ابن جعال او جراح ابن سنان داغه په د پخکه نزو والا ادم پتون کې نزو ورته والا ران چې ورته وای. بیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تا دی یہود الیکل ورتوی لیکل چې اے معاویہ تراشا حسن بمنگ تعالی لستړلې درکو. په دې طریقې باندې دی یهودو د حضرت سیدنا علی المرتضی او داغه اولاد سره دشمنی کولا. حب علی پہاڑ کې د معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ته چې کله ولیکل چې موږ به حضرت حسن تعالی له کولا تړلې به درکو. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کله چې حالات ولیدل نو پوښ چې دا ټول غداری دا او دا ټول استعمال ول کوي زمنګ دشمنان دي. نو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ ته د صلح پیغام ولېګو او د خپل شرایطو مبارکی چې ز په څو شرایطو باندې تعالی د خلافت نه دستبردار کېګما. کله چې سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ته خط ملاو شو نو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سپین کاغذ باندې دستخط ورته وی چې اے حسن تا چې شرایط خو خو غولی کا زما پکې هیڅ اعتراض نشتا. سکسانو ملامت ک ورته وی چې دا ته سکای دا چا سره تلګیای سمجھوتا کوي. سید سکسانو ملامت ک ورته وی چې دا ته سکای دا چا سره تلګیای سمجھوتا کوي. سیدنا حسن ورته وی چې و ظالمانو دا زما د شیعاګانو د پارا ټولو نه زیات بهتر کار دی ځکه حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سره صلح کوم دې کې زما د شیعاګانو فائدہ ده. وګوره احتجاج تبرسی په موقع کې سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کړي. سیدنا حسن فرمایي چې عراقیانو درو وجو باندې ز تاسو نه کناره کشیمام. یو دا چې تاسو زما والد سے حضرت علی شہید کو او بل دا چې تاسو زما په خیمه باندې حمله وکړم او زما سامان مو ټول لوټ کو او بل دا چې زمو زخمی کړم دغه درو وجو نه ز تاسو نه کناره کشمام. وګوره مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحہ 43 دا بیان پکې لیکل دی. بہر صورت کله چاغه والا کاغذ راولېګو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ شرائط لیکل سمجھوتا وشوا
نو بیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ متفقہ طور باندې خلیفہ جوړ شو 64,55,000 مربع میل باندې حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ شو. بیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه بادشاہ او هغه امیر المؤمنین دی چې هغه و بحری بیړه جوړ کړ چې هغه 1700 جهازونو باندې مشتمل و. د روم مقابله کې ټولو ناول بحری جنگ او بحری بیڑا چې 1700 جهازونو باندې مشتمل و. د روم په مقابله کې حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایجاد کرا. بخاری شریف کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاول جلد صفحہ نمبر 409 کے دا خوشخبری فرمائے لیدا فرمائی کہ اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا. فرمائی کہ آغا اول ډلا چې هغه به زما د امت نه په سمندر کې غزا کوي هغه د خپل ځان د پاره جنت واجب کړي دي. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ داغه فوج په باره کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیشنګوئی فرمایلی و. بهر صورت د حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وفات نه بعد د کوفه والا خلکو حسین ته خطونه ولیکل ورته وی چې حسین دا بیعت خو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرستا مشرور حسن کڑیو تبعات مات کا او دا حضرت امیر معاویہ خلاف اعلان جنگو کا منگتا سریو. کشف الغمہ اگورا الارشاد اگولا جواب ورکی چواو رئی زما دے پا خدای باندی قسمی زما مشرور سیدنا حسن بیعت کڑے دے دا امیر معاویہ زبا پا خپل جون باندی دا امیر معاویہ بیعت مات نکما دا چرتکی دیشی. بار صورت بلاخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بوډا شو د ډېر زړ بوډګې د وجنا چون کی بادشاہ وئی دیتا چاغه د مسلمانانو خیرخواهی کوي لکه څنګه پجوند خیرخواهی کوي دا غوی د هر څه ذمہ داری دا سه مرګ نه بعد مګه دا خیال ساتي دا غزړه کې راغلا چې زما وفات نه بعد حسنه چې زو ولی عہد مقرر نکما نو کدا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ د وفات نه بعد څنګه جګړې پیدا شوې داسې جګړې به مسلمانانو کې بیا پیدا شي يهودو له موقع ملاو شي. او باقاعده تبری کې دا عبارت ته امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ په بارکی تبری لکی امیر معاویہ انی ارهب ان ادع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد کظان الاداعی لا راعی لها وی زیاریگم چه پریدم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان نرستو پشان دا غره ورچه داغ چرواہ نی داغ شپونکی نی دا زن غوارم یریگم چه بیا بجنگونا فسادونا پکی راشی. بہر صورت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سره مشورہ وکړه ورته وی مغیرہ بن شعبہ هغه شخصیت ته چې هغه بیعت رضوان کی شریکو. بیعت رضوان اللہ جل جلالہ فرمائی منگ علماء لدا درخواست کو مسلمانانو رونو لدا درخواست کو چې ګورا تاریخی روایاتو په وجہ صحابہ کرام مبدناموي ځکه چې تاریخ د قران مقابله نشي کوي. قرآن کے اللہ د صحابہ کرامو مبارک سویلی بس پکار دارے چې د قرآن آیت او په قرآن زمن ایمان دے قرآن چې د صحابہ کرامو مبارک سویلی دی نو تاریخ داغه مقابله نشي کوي. قرآن وی اولئک هم الراشدون کله قرآن کریم وی اولئک هم المؤمنون حقا نو مومنانو مبارکی د بیعت رضوان والو مبارکی اللہ جل جلالہ فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین لام گورا تاکید د پارا قد هم د تحقیق د پارا رضی مزی سے غداغہم د تاکید و د تحقیق نہ ڈکدام. اللہ فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقیناً اللہ راضی دے داغ مومنانو نام
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کم مسلمانان مومنان چې د ونې لاندې تا سره بیعت کړي. صلح حدیبیہ په موقع باندې 1400 صحابه کرامو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو. الله ورته مومنان ویلي دي. کله قران کریم کې الله فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د دوی ناراضي دي او دوی د الله ناراضي دي. دومره لوی مقام دی د صحابه کرامو. تاریخی روایتو باندې ولی بدنامه وای. حضرت مغیرہ بن شعبہ چې بیعت رضوان کی شریک وو، هغه سره مشوره وکړه چې زه د خپل ځان نه بعد ولی عہد څوک مقرر کم. هغه ورته وای چې یا امیر المؤمنین، ستا په خاندان کی ستا اولاد کی یزید سیاسی و مدبر انسان دے، ډیر سنجیدہ او پاک باز انسان دے، ډیر صحیح سره دے او پیدونکو انسان دے، باروبا انسان دے. ګور صحابه کرامو داغه نیکی او داغه پاکواله بیانولو، او تاریخی روایات چې هغه عجم او قیدیانو غړاو کړی دي، خصوصا واقع کربلا مقتل حسین په نوم باندې کتاب ابو مخنف لوط بن یحیی چې هغه واقعا د کربلا نه 100 کال بعد تیر شوی دی. نه واقع کربلا په خپل سترګو لیدل دا او نه هغه موقع ته چرته دی حاضر شوی دی. 100 کال بعد هغه مقتل حسین په نوم کتاب لیکلی او داسې لیکلی ته به وایي چې کده ظالم پکې موجود دی او دروغ او هغه کذب بیانې نه کار اغسته دی چې شیعه او سنیان ټول په تباہی او په دروغو کې چولی. بہرحال یزید مبارکی مغیرہ ابن شعبہ ورته وایي چې دا ډېر پاکباز سړی دی او پاکبازي دینم معلومیږي چې د سن 7 هجری نه 15 کاله مخکې تر 7 هجری د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ تر وفات پورې د حج امیر یزید بن معاویه او حضرت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ په دې 15 کالو کې د دې یزید په سرکردګۍ کې حج کړی دی او دین علاوه سونو زرګونو صحابه کرامو د امیر یزید په امارت کې حج کړی. نو کدا دمباز یا العیاذ بالله زناکار یا فاسق یا فاجر وینو سیدنا حسین بد د په امارت کې څنګه حج کولو؟ دا چرته کېدی نشي. خدا خو دروغ دي چا جوړ کړی. بهرحال حقیقت مخ کې را روان دی. هغه ورته وایي چې ستا په کور کې خاندان کې یزید نه مدبر انسان نشتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمائی چې اے مغیرہ زما زړه تر عمر پورې قلار ننیسی چې تر سو پورې ما د تمام علاقه ارباب حل و عقد و مسلمانانو ارباب علم و دانش نه ما مشوره نه یاغسته ټول ته خبر کم ټولو نه مشوره ورای واخلما پس دا غینه بیا ګورما به گورنرانو ته خطونه ولیګل ټولو گورنرانو علاقو کې رائے واغستا دا ټولی سمرا مجاہدات 64,55,000 مربع میل باندې چې بادشاہو ټول ورله دا مشوره ورکړه چې امیر یزید صحیح دی بهترین سړی دی. لیکن بیا هم د حج په موقع باندې امیر معاویہ رضی الله تعالی عنہ اول مکه مکرمه تا بیا مدینه منوره ته تشریف یوړو. التا لوی لوی صحابه کرام سره ملاو شو او حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سره هم ملاو شو او ټول نه مشوره واغستا. ټول ورته وی چې امیر یزید بالکل ٹھیک ٹھاک ته بهترین انسان دی. وګوره البدایه والنهایه. نو بهر صورت چې کله ټول ور سره دغه مشوره وکړه بقاعده البدایه والنهایه تمجیل 84 نمبر صفحه کې لیکي فبايع له الناس في سائر الاقاليم. ہر زے کے ورتا خلقو بیعتو کو دو ولی عہدے بیعتو کو چتا نرستو با امیر معاویہ ولی عہدی و خلیفہ بئی. صرف سلورو پینزو کسانو دا مشورہ رد کرا چیو انہی بیعتو نکدو ولی عہدے. یو سیدنا حسین، یو عبداللہ ابن عباس، یو عبداللہ ابن عمر، یو عبداللہ ابن زبیر. بیا چکل سن 60 ہجری کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو نو چې کله د خلافت بیعت کېده بیا عبداللہ ابن عمر
और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ना अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास द्वाड़ो बेआतों को सिर्फ सैयदना हुसैन ओ अब्दुल्लाह इब्न जुबैर दा दवा पातिश दुई सिर्फ द खिलाफत बेआतों न को नूर 64,55,000 मुरब्बा मील के ची सुमर खलकू सरद सऊनु और द जुर्गुनु साहबा किरामो दुई टोलो द अमीर मुआविया बेआतों को और ही चापदे के इख्तिलाफ उनक और दाओ मानल छे आओ अमीर यजीद बिल्कुल द वली अहदे द पारा बेहतरीन सड़े रे सन 60 हिजरी की चिकला अमीर मुआविया इंतकाल को नो टोली दुनिया से बेअत कड़े पागे के साहबा किराम के लिए 100 कसानु नमूना दाजी सैयदना साद इब्न अबी वकास सैयदना अरकम